که تاسو نړیوال، سیمایي، علاقايي په حالاتو، واقعاتو، لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدل شئ. د مینوستو یو ځل بیا هرکلی کتونکو اوریدونکو د ضلع باجوړ بازارونه اوس هم د مختلفو مسلو ښکار دي. بازارونو کې د بجلۍ نشوالي مسله اکثر مارکیټونه هم کچوي او دغه شان د صفایي پکې هم څه خاص انتظام نشته. تجاوزات او نور مسلو له وجې عوامو ته غټ تکلیف پیښیږي. په دغه هکله د شمال ریډیو خبریال د ضلع باجوړ دویم غټ بازار صدر عمران ماهر سره خبرې کړي. راځئ چې وګورو. کتونکو یو ځل بیا موږ سره ملګری شوی دی د ضلع باجوړ د دویم لوی ښارګوټي عنایت قلي صدر عمران ماهر صاحب. او څنګه چې تاسو ته پته ده موږ کله کله تاجر برادرۍ په نمایندګۍ باندې دغه چې کوم مشران دي هغه انټرویو کوو. اگر ښار بازار شو دغه شانته پشت، عنایت قلعه، ناوګۍ، نور چې څومره بازارونه دي صدیقاباد، پاټک وغیره چې دغلته د مختلفو سیمو نه خلک راځي کاروبار کوي، تجارت کوي. د هغوی مسایل وي او په بازارونو کې دننه چې کوم ترقیتي کارونه والي سره وخت وخت ګروپونه راځي. نو خبرې کوو. نن عمران ماهر نه دغه پوښتنه کوو چې د عنایت کلي چې کله تاسو صدر شوئ نو ډېر بد حال و. اوس تاسو دغه بازار کې چې ډېر لوی علاقو ته پرته ده، مختلف قسم خلک پکې مختلف قسم کاروبار کوي، څه صورتحال دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نه ټول اول خو تاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې وخت په وخت باندې ریډیو شمال والا تاسو راځئ زموږ اواز عوامو ته الله حکام ته رسوئ. د بازار چونکې چې کله الیکشن وشو 3-4 میاشتې مخکې هغه وخت کې د بازار د صفایي کو موږ وګورو کو مارکیټونه د بجلۍ ډېرې مسلې دي. ځینې انشاءالله مرحله وار موږ لګیو، انشاءالله هغه حل کوو، هغه به حل کېږي او ځینې انشاءالله موږ حل هم کړې او نور هم ډېرې مسایل پاتې دي په هغه باندې موږ لګیو. انشاءالله روزمره په بنیاد باندې انشاءالله هغه د حل کېدو موږ کوشش کوو. ښه دوکاندارانو موږ چې کله وزټ کړی نو یاره په مارکیټونه چې کوم دي اکثر مارکیټونه هغه کچو او د باران په وخت کې به پکې ډېرې زیاتې چې خړې وي ویلی کېږي دا چې تاسو په هغه کې څه کار شروع کړی دی هغه هم راته لږ ووایئ. بالکل جی چې کله باران وشو نو هفتې 10 ورځو پورې بیا دوکاندارانو په ګاګ باندې به مسر او بازار کې به خټې وي، په ګاډي کې به سړی تو نو کو پیدل به کوم کسان تلل هغو ته به سخت تکلیف و. موږ په خپله زموږ د بازار کمیټې دوکاندارانو نه موږ په خپل مدد باندې په خپله باندې موږ فنډ را جمع کړو. په هغه باندې د تېر وخت کې یو هفته وشوه، تاسو به لیدلی مې حبیب بینک مارکیټ چې هغه 11,000 فوټ کار هغه موږ مکمل کړو، هغه موږ وکړو، هغه موږ پوخ کړو. اوس به انشاءالله دویم پسې خواته چې کوم دویم د مسالو مارکیټ دی د هغه نمبر دی انشاءالله میاشت نیمه کې به هغه هم د خیره سه هغه له موږ ترتیب را جوړ کړي انشاءالله هغه به هم را جوړه را پخه به دغسې مرحله وار چې څومره د بازار مارکیټونه دي او ټول به انشاءالله موږ کوشش کوو. د حکومت سره انتظامیه سره موږ په رابطه کې یو، د MNA MPS هغو سره موږ په رابطه کې هغو هم زموږ سره وعدې کړي دي چې د بازار څومره مارکیټونه هغو د پخولو بله موږ کوشش کوو. خو زموږ خپل هم چې کومه ذمهواري جوړېږي د تاجر برادرۍ دوکاندارانو موږ لګیو انشاءالله یو مارکیټ هم راپوخ کړو، نور هم لګیو انشاءالله. دا څومره چې زموږ دورانیه ده 2 کاله چې څومره زموږ نه کېږي دې کې به موږ بخو. په دوران الیکشن کې چې کوم مشهور وساسو یا تاسو دوکاندارانو سره کومې وعدې کړي هغه وعدې کومې وعدې وي که لږ راته ووایي لکه چې دوکاندارانو ستا آواز اوري ایز صدر اوس په دې ټایم کې او څومره په هغې کې بریالی شوی؟ بالکل جی د الیکشن په ټایم کې موږ دوکاندارانو سره د بجلۍ وعده وه. بازار کې بجلي خو لکه چونکې د ټول ملک مسله ده چې بجلي راځي یا نه راځي، خو داسې دوکانونه شته خصوصا بایپاس باندې چې یو دوکان ته هم د بجلۍ تار نه دی تللی اوسه پورې، ټرانسفارمر هلته نشته دی. زمونږ چې کله حاله برداري وه د MNA صاحب نه، ګلداد خان صاحب نه او د ګلظفر صاحب نه موږ دا مطالبه کړې وه چې موږ له بازار له ټرانسفارمر راکړئ. نو ګلظفر زموږ سره 2 ټرانسفارمرو مطالبه کړې وه، ګلداد خان صاحب هم زموږ سره د ټرانسفارمرو 2 ټرانسفارمرو وعده کړې وه. په هغې کې ګلداد خان صاحب موږ له یو ټرانسفارمر راکړی دی زموږ سره پروت دی او انشاءالله 2-3 ټرانسفارمر به د هغه سره موږ نورې برابروو. انشاءالله په بایپاس باندې موږ LT ستنې لګوو چې څومره مارکیټونه دي هغو ټولو ته به موږ بجلي ورکوو. دویمه د اوبو مسله په بایپاس باندې اوبو سخت تکلیف دی، هغه چې کوم ټوبیلونه دي هغه سولر دپاره منظور شوي دي. 2 ټوبیلونه دي، یو دننه په کلي کې دی، یو بار دی هغه هم منظور شوی دی، یو بل ټوبیل دی مخکې د ایریګیشن څه و هغه باندې انشاءالله موږ کار روان کړی دی. په دې میاشت کې به انشاءالله چې هغه سولر شي او بایپاس ته به د هغه نه موږ اوبه ورکوو. یو ځای چې دوکانداران اکثر شکایت کوي چې د صفایي سوترایي دپاره څه خاص انتظام نشته دی او چونکې موږ په خیبر پښتونخوا کې وزم شوي چې MA هم راغلی ده چېرته اکه دوکه په نظر باندې راځي
تر ته دا ووایي چې صدر دا خلکو کارکردګۍ ته په کوم نظر باندې ګوري او آیا هغې پکې څه کار کړی دی مطمئن یې بالکل جی ټي ایم ای اداره مخکې نه وه اوس راغلې دا کال دوی وشو خو دومره لا مضبوطه شوې نه ده په باجوړ کې اوس انشاءالله ورو ورو مضبوطېږي وخت په وخت باندې موږ د هغو سره په رابطه کې یو بازار کې چونکې په بایپاس باندې په بازار باندې سټریټ لایټ او کنډکشن لګېدلي دي هغه کومې د هغه لپاره چې ستنې دي سټریټ لایټ دي هغه هم د بایپاس لپاره رارسېدلي دي ورځ دوه کې به کار سټارټ شي بایپاس د به مو لګي د مین بازار د به مو لګي چې کله د سټریټ لایټ د بازار او د مین بایپاس ته مکمل شي داسې اراده موږ کړله چې د مین بازار چې کوم روډ دی دا ټول موږ راسپاکو بلکې رینځو به اوبو باندې او بایپاس هم د بایپاس د شولډر چې کومې دي د روډ او د نالۍ ترمنځ بایپاس په یو طرف باندې نالۍ نشته په یو طرف باندې شته په یو طرف باندې نشته نه د یوه نالۍ او د هغه سره چې کومې شولډرې دي روډ او د نالۍ ترمنځ چې کومه کچه ځای هغه اوس تقریبا یو 25 ورځې وشوي چې د هغه لپاره دغه شوی اپروول پرې راغلی منظور شوي دي انشاءالله چې هغه مکمل شي دا کچه ځای پکې ختم شي بیا به د بایپاس هم د وینځلو موږ کوشش کوو چې بایپاس هم یو ځل موږ راوینځو او 10 ورځې موږ د صفایي مهم به موږ کوو انشاءالله تاسو به هم بیا راغواړو پاکې او موږ د ټولو دوکاندارانو هم هغو نه پکې تعاون غواړو انشاءالله صفایي مهم به کوو او ټي ایم ای والا هم په وخت باندې راځي چې کله اوس موږ رابطه کړې ده راغلي دي چې څومره نالۍ دي هغه صفا کېږي خو مخکې د صفایي څه نظام نه و نو ورو ورو به دا سیسټم سیټ کېږي چې یو 5-6 میاشتې وځي انشاءالله نو بازار کې به څه ګن انشاءالله نه پاتې یو خو دا چې روزانه په بنیاد باندې کله انتظامیه په اکشن کې راشي د ګرم فروشو خلاف ذخیره اندوزو خلاف نو تاسو داسې د اویرنس کمپین چلولی دی چې کله دوکانداران راوړي انتظامیه ایز ا جرمانه بیا تاسو خامخا چې کوم د ګرم میاشتې چې تاسو به راځئ او څو پورې په دغه کې تاسو کامیاب شوي یاستئ چې دوکانداران په دې پوهېږي چې رسي کاروبار پکار دی ځینې څیزونه چې هغه هسې د معاشرې دپاره ښه نه وي کول نه دي پکار او بیا که تاسو راځئ او د چا سفارش کوئ انتظامیې د چېرې دا تن تاسو راپرېږدوئ څه سوچ کوئ چې راځئ د هغوی ته د دې لپاره چې دا خو دې تن وران کار کړی دی او زه یو سفارش هم کوم څه به وایي بالکل جی دا تاسو ښه سوال وکړو په خپله باندې زه کله هم چې کوم دوکاندار خواله ورشم یا کله موږ دوکاندارانو سره محفل کې کینو پروګرام کې کینو په خپله هم زه دوکاندارانو ته دا وایم چې مطلب غلط کار مه کوئ که یو شي باندې ایکسپایر ډیټ دی هغه تاسو مه راوړئ که شیمپو دی که بل څه دی اکثر دا شیمپو همدا څیزونه دي باندې ایکسپایر ډیټ نه نو چې ایکسپایر ډیټ پرې نه که 15 کاله دوکاندار څه وشي که 10 وشي که 1 وشي که 2 وشي هغه دوکاندار څه پروت وي نو که غلط کاري په غلط کار کې موږ دوکاندار ملګرتیا هم نه کوو چونکې دا زمونږ اجتماعي فایده او اجتماعي نقصان ته موږ ګورو که یو دوکاندار ته فایده راشي ټیک د دوکاندار خو ما لوټ راکړی زه خو دوکاندار نماینده یم د هغه لپاره به کار کوم خو که دوکاندار یو ایکسپایر چپس یا شیمپو یا بل شي اکثر دا څیزونه مې ځکه یاد کړه چې دی په دې باندې ایکسپایر ډیټ نه نو دوکاندارانو ته وخت په وخت باندې ما دا وینا کړې ده چې غلط کار به نه کوو غیر قانوني کار به نه کوو بیا کوم قانوني کار انتظامیه راځي او هغو تاسو اریسټ کوي تاسو به یې په تاسو باندې جرمانې لګوي نو وخت په وخت باندې داسې شوي وي موږ راغلي یو انتظامیه سره موږ مذاکرات ورسره کړي جرمانې یا موږ ته کمې کړي یا را باندې معاف کړي خو دوکاندارانو نه مې دا اپیل دی که یو دوکاندار سره 2 نمبر سیز پروت یا ایکسپایري یا بل داسې 2 نمبر سیز چې هغه غیر قانوني نو هغه ساتل نه دي پکار موږ به اجتماعي فایدې ته به ګورو ځان فایدې ته به نه ګورو خو ټیک ده په دې شي کې ما ته 15 روپۍ فایده ده خو دې ته سوچ کوم چې دا زه په چا باندې خرڅوم دا به د باجوړ په عوامو باندې خرڅوم انتظامیه که راځي که هغو اریسټ کوي د هغو ګرفتارۍ د هغو نه بیا چاندالي نو انتظامیه باندې دا سیز نه خرڅېږي دا په عوامو باندې خرڅېږي انتظامیه کوم راځي نو د عوامو لپاره هغوی دا کوشش کوي چې عوامو ته نقصان ونه رسي نو د یو بل سره به تعاون کوو که دا سیسټم روان وي دا شی چې چلیږي نو که د انتظامیه به هم تعاون کوي موږ به هم کوو تاجران موږ ټول به یو بل سره تعاون کوو نو دوکاندار فرض او د هغه ذمواري دا جوړېږي چې 2 نمبر شی به دوکان کې ونه ساتي او که دوکان کې هغه ټیک دی یو څیز به ایکسپایر کېږي هغه بل زه دوايانې یو سټور ته ورغلی وم محمد جان ډاکټر دوکان د ډمړولې روډ باندې د هغه سره ما په دوکان کې ولیده څیز یې لګولی پې لیکلي و ایکسپایر او بل ته لیکلي چې نیر ټو ایکسپایر چې ایکسپایر ته کمې دوايانې نږدې نو هغه باندې بره سټیکر لګولی راکې دوايانې پرتې وي نو کمپنۍ والا بیا راځي ایکسپایر تیوړي چې کوم ایکسپایر ته نږدې دوايانې هغه په کې خپله خانې وله جوړې کړي نو ټولو سټورونو والا ټولو دوايانې کو کیرانې والا د هغو له دا به کار دی چې هغه باندې بره ولیکي چې دا دوايي دا سیسټم یا دا د خوراکه سیز دا ایکسپایر ته نږدې دی یا دا ایکسپایر دی چې په کې پروت دی چې دیو ته معلوم وي چې په غلطۍ کې هغه په ګاګ باندې په چا باندې خرڅ نه کړي چې بیا موږ ته مسله نه جوړه او ځان ته هم نه جوړه ښه دا ده چې د فوټپات اکثر مسلې چې کوم دی راپېښېږي نو د دوکاندارانو نه هم ګیلې خلک کوي چېرې دا دوکاندارانو مخې ته خلک کېنولی د سوداګرو د تنظیمونو نه هم بیا ګیلې کېږي چې دا خپل مفادات یې دی دوکاندار ته غږ نشي کولی بیا انتظامیه بیا په ایکشن کې راشي او کله فوټپات نه خلک راپورته کړي نو دې حوالې سره تاسو د شعور او آګاهي پروګرامونه کوئ یا خلکو ته وایي او دې کار ته په کوم نظر باندې کوئ بالکل جی چونکې تاسو ته پته یو میاشت مخکې د دې دا انکروچمنټ روانو کوم چې تجاوزات دي په ښار بازار کې اپریشن وشو
هغه نه بیا احتجاجونه غټه مسله ته جوړه شو نانات کلي بازار ته چې کله زمونږ بیا د اپریشن نمبر رالی نو زمونږ کوم چې تاجر برادر کوم دکانداران دي ټولو خپله ذموارۍ سره او ټولو زمونږ سره ډېر هغو ډېره ښه ذمهداري ادا کړه هغو مونږ شکریه ادا کوو چې کومې برنډې وې کوم فوټپاتونه وو هغه ټولو دکاندارانو په خپله خوښه باندې هغو خالي کړه هغه یې درې کړه او بیا خلکو ته په لار باندې پیدل ځي هغو ته لکه تکلیف انتظامیه والا که راځي تا نه فوټپات خالي کوي انتظامیه والا ته د دې فایده نشته د دې فایده عوامو ته او تا ته ده په بازار کې ګاډي ځي رشي تا فوټپات بند کړی نو پیدل خلک به لاندې ځي موټرسایکل به هلته ودرېږي پیدل ریړو والا ټرالو والا به هلته ودرېږي ځکه بره د پیدل تلو ځای نه نو چې نه نو بازار کې به رش جوړېږي بیا بازار کې خلکو ته تکلیف وي د خلکو سره بیماري امبولینس وي په هغه لار باندې نو موږ د تېر وخت کې بیا د زموږ تاجر برادري زموږ د بازار کمیټي موږ رالو موږ د ډي سي صاحب سره د اے سي صاحب سره مذاکرات وکړل د ټي ایم او صاحب سره هغو سره موږ په خپله رضاکارانه طور باندې چې کوم تجاوزات و برنډې وي فوټپاتونه موږ په خپله باندې خالي کړه چونکې اوس د بازار کې څومره فوټپاتونه دی خالي دي عوامو ته تکلیف نشته دی نو دا دوکاندارانو لم په کار ده که څومره فوټپاتونه چې هغې خالي وساتي چې اجتماعي فایدې او نقصان ته ودرېږي چې ځان فایدې او نقصان ته نه ګوري ښه ستاسو کوم تنظیم دی انسان علاوه ستاسو سره چې کوم کابینه ده میټینګ کوئ چېرته هفتهوار یا روزانه په بنیاد باندې او د خلکو مسایل اورئ هغه بیا مخکې وړاندې بوځئ یې په خپله تغور فکر کوئ څومره ایکټیو وي تاسو بالکل چې موږ په میاشت کې یو ځل میټینګ کوو د بازار د کمیټې میټینګ راغواړو چې څومره مشران دي زموږ بیا هغو بازار کې کومې ګیلې قیسې دوکاندارانو کومې غوښتنې هغو ته شوي د کمیټۍ هر کس ته ماته شوي بیا هغه موږ وړاندې کړو میټینګ کې په فیصله وکړو چې بازار له دا کول پکار دي دا پکار دي الیکشن په ټایم کې موږ دوکاندارانو سره دا وعده کړې وه چې په بایپاس باندې موږ خپل دفتر راکولاوو چونکې اوسه پورې څومره کمیټیانې په بازار کې تېرې شوي دي یا که نورو بازارونو کې وګورو نو دفتر د هغو نه نو چې دفتر نه بیا د کمیټۍ یا د بازار د صدر پته نه لګي چې موږ چېرته ورشو هغه کې موږ ټلیفون لینډلاین ټلیفون هم راکولاو کړی په بایپاس باندې موږ د مامون د اډې سره دویم فلازه بالای منزل کې موږ دفتر راکولاو کړی انشاءالله چې د بازارونو څومره مسایله کې موږ میټینګ کوو هغې راځي موږ ته خپل مسایل وړاندې کوي ښه نو شمال ریډیو چېرته اورئ دا نن چې کومې مسلې وې دا هم د خلکو مسلې وې تاسو صدر یې د عنایت کلي بازار موږ تاسو ته کېښودې او وخت په وخت به تاسو ته بیا هم زحمت درکوو د دې ریډیو کردار ته په کوم نظر باندې ګورو څومره د دې نه مطمئن یې مخکې موږ تاسو ته ډېر انټرویوانې شوي دي ریډیو شمال دا واحد ذریعه ده که هغه ګورو په کلي علاقه کې کوم زموږ سپین ږیري دي مشران دي هغو په موبایل له هغو سره د ټي وي دغه الکترانیک میډیا ته هغو رسایي نه کېږي سوشل میډیا ته هغو رسایي نه کېږي دا ریډیو شمال یو واحد داسې ذریعه ده چې په هر کور کې نن سبا ریډیو شته هغوی په دې باندې اوري بیا په کال باندې تاسو ته ټلیفون کوي چې راشي زموږ انټرویو کوي زموږ مسایل دي نو د ریډیو شمال چې کوم د هغو دا کار دی دا پلیټفارم دی د دې زه ډېره زیاته ستاینه کوم او ملګرتیا یې کوم انشاءالله چې هر قسم باندې راځي موږ به ورسره تعاون کوو مهرباني کتونکو موږ سره عمران ماهر و څوک چې د عنایت قلعه بازار صدر و د ده ګټورې خبرې تاسو اورئ دا د عنایت قلعه دویم ښار دی د ښار بازار نه بعد چې ډېر لوی مرکز دی او دلته خلکو ووټ ورکړلی دی یو عیني صدر دی او دی دا وایي چې انشاءالله موږ به کوښښ کوو چې زما په مدت کې د عنایت قلعه د بازار د سوداګرو یا تجارت پیشه خلکو مسلې ختمې انشاءالله دې وکړي مننه هم کوو چې موږ ته مو ټایم راکړو ډېرې مهرباني د ضلع باجوړ لوی مامون ګبري کریوانه سیمه کې عوام د مختلفو مسلو سره مخ دي عوام د حکومت نه د خپلو مسلو د حل غوښتنه کوي په دا هکله فضل حیان رپورټ جوړ کړی راځئ چې وګورو د شمال ریډیو ګران عزتمندو کتونکو اوریدونکو دا وخت موږ په غټ مامون ګبري کریون کلي کې موجود یو کتونکو لیدونکو دلته کې 2.5 آبادي ده او دغه د بنیادي سهولیاتو نه محروم دي خو دلته زموږ سره د دې کلي ځوانان ولاړ دي سره په دې مسلو باندې خبرې اترې کوو چې آیا دی په دې اوسني جدید دور کې څومره مشکلات لري السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خاري صاحب نوم دې څه دی اوسېدونکی د کوم ځای جی نوم خو زما محمد یونس دی او زه د ګبري سیمه کې کریون نومي علاقه ده هغه کې پاتې کېږو ښه دلته کوم مشکلاتو سره تاسو مخ یاستئ په دې اوسني دور کې جی د ټولو نه راول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې راکه تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې خپل ټیم وویسته او زموږ خواله رالی زموږ د پسمانده علاقې ته رالی جی که زه درته ووایم نو یو خو انقلاب تېر شو د انقلاب نه مخکې د انقلاب نه وروسته زموږ د علاقه چې کومه ده دا ډېره پسمانده پاتې شوې ده او په دې کې موږ ته ډېر مشکلات دي که زه تاسو ته ووایم چې موږ ته د سکول څومره مشکلات دي که نه نو زموږ د نږدې علاقې چې څومره زموږ خواته دي لکه که ګبری دی که ګردي باغ دی که واخوا چنار شه ده په دې ټولو کې څه نه څه یو پرایمري سکول موجود دی
خو زمونږ د علاقه ډېره پسمانده پاتې شوې ده په دې کې موږ ته نه سکول شته نه زمونږ د اوبو سیسټم شته زمونږ ماشومان ډېر لرې لرې ځي او بیا نن سبا تاسو ته پته ده چې د ګاډو تګ راتګ لکه نن سبا عام ګاډي ختم شوي اوس پیلډرې دي نو که پیلډر ته له دې ځای نه وخېږي نو هغوی ته نه د عنایت کلي لکه هغه کرایي پوره اخلي او حالانکه سکول دلته کې نږدې دی نو موږ ته د سکول ډېره مشکلات دي او بله خبره دا ده چې کوم د الیکشن دور کې د ایم این ای او ام پی ایس صاحب چې کوم هغه دلته کې راغلی او بیا خاص کر زموږ د جومات ته راغلی او هغه سره ټول ملکانان ورسره او زموږ سره دا وعده کړی وي چې انشاءالله که چېرته ما ووټ وګاټه نو زه به ستاسو دا کومې مسلې چې دي دا به حل کوم او د سکول یې زموږ سره وعده کړې وه نو هغه چې کله هغه الیکشن وشو د هغه نه بعد ایم پی ایس صاحب که موږ وغواړو موږ لاړ شو موږ کال ته تپوس هم وکړو نو هغه نه څوک اسلام آباد کې دی څوک ترکو کې دی نو خان صاحب بیا موږ ولیدل حضرت و تاسو څنګه وویل چې دلته کې یوه پرایمري سکول ده په 300 کورونو باندې یو پرایمري سکول په دغه پرایمري کې څومره هلکان سبق وایي څو ټیچران پکې دي جی زمونږ په دې کلي کې خو پرایمري سکول بالکل شته دی نه دا کوم پرایمري سکول چې زه یادوم دا زمونږ نه ډېر لرې دی او ګبري کې دی دا په ګبري کې دی دا زه ګبري کې دی زمونږ په دې علاقه کې زمونږ په دې کلي کې نه سکول شته دی لکه موږ ته ډېر مشکلات دي بله خبره دا ده چې زمونږ نه غیر چاپېر روډونه تاو دي خو زمونږ دا کوم کلی چې دی دا علاقه چې ده موږ ته د روډ ډېر مشکلات دي لکه زمونږ که زه تاته ووایم چې لکه مونږ د په ټوله ټریکټر هم راولو که نه نو په هغه وخت کې هم زمونږ خامخا د یو بل څه څه ناڅه لږه لانجه راپورته کېږي څوک وایي زما پټۍ کې مه راځه څوک وایي زما پټۍ کې مه راځه نو دغه لانجې هم دي او اسکولونه خو زمونږ نه ډېر لرې دي په نعمت خان کلي کې دی په لر اډه کې دی او په ګبري کې دی دا زمونږ ته نږدې دي حالانکې لکه زه بیا نږدې ځکه ووایم چې بل مونږ ته شته دی نه تاسو دې په باره کې چېرته ایم پی ای ایم این ای صاحب سره درخواست ورکړی چې زمونږ 2.5 پورې چې کوم دلته آبادي ده د دغې ماشومان هم چې کوم دی هغه بې تعلیمه لویږي چېرته هم درخواست ورکړی دی جی ډېر درخواستونه هم ورکړي او تا ته ما مخکې هم خبره وکړه چې لکه دې وټونو په دوران کې دا ایم پی ایس صاحب دلته کې راغلی او هغه ته مونږ بار بار دا خبره کوله زمونږ مشرانو ورته خبره کوله چې زمونږ ماشومان چې کومه دي لکه زمونږ نه بې تعلیمه راولوی شو نو د مونږ نه دلته د سکول یو انتظام وکړي خو هغو پرې د اوسه پورې څه غور نه دی کړی او زمونږ ماشومان چې ښکته ځي هلته کې د نورو ماشومانو سره جګړې د هغې په وجه بیا سبا له وځي سکول ته نه ځم بس همدا شان پاتې شي کتونکو او لیدونکو تاسو د ځوان خبرې واورېدې یقینا که موږ وکتل په دې کلي کې 2.5-300 پورې چې کوم د هغه آبادي ده خو دلته کې یو پرایمري سکول هم نشته دی دغه مطالبه لري چې دلته موږ له پرایمري سکول راکړي زموږ ماشومان بې تعلیمه لویږي که دغه موږ لرې سکولونو ته لیږو خو چې یوه ورځ یې ولیږو په دویمه ورځ باندې چې کوم دی هغه سکول ته نه تیارېږي چې موږ هغه ولیږو یو خو که موږ یې پرایویټ سکولونو کې داخله و نو غریب ولس یو طرف ته مهنګایي ده ګراني ده نو دلته زموږ سره یو بل ځوان هم دی ده سره هم خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي نوم دې سره اوسېدونکی سلام الدین مې نوم دی زه د ګبري د کریوانو اوسېدونکی یم ښه څنګه چې د دې قاري صاحب خبره وکړه چې موږ ته د سکول چې کوم دی دا ډېر ضرورت دی موږ د ایم این ای ایم پی ای صاحب سره پکې خبرې اترې شوي خو د هغې باوجود هم موږ نظرانداز شوي موږ ته نه سکول راکلی شوی دی تاسو دې سره نورې کومې مشکلات څه تاسو مخې زه به درته دونه ووایم چې په کوم ټایم کې ګلزفر دلته راغلی و ګردي باغ ته یوازې دا علاقه نه ده دا 2.5 کوره دا کریوون دی داسې پسې بیا ما ته دې ځای کې ګاګړاو ته وایي بیا پسې ګردی باغ دی بیا پسې خروشه په دې کې یو سکول نشته کله ګلزفر چې موږ راوسته د الیکشن د دوران نه مخکې نو هغه زموږ سره په دې خبره باندې متفقه چې یار زه دلته دا د اوبو شور اورم زه به تاسو ته چې دی نو واټر چینل یې وکړم زه به تاسو ته پلانې وکړم او دا واړه په هغه وخت کې د لیوي نوکري راغلی و نو په هغه باندې به یې رننګ ورکاو ویې ویل چې دا د منډې شی نه دی نوکري او زما چې اقتدار راشي نو زه به تاسو له نوکري چې در کوم نو دا به تاسو له په میرټ باندې در کوم دلته تعلیم نشته دی تاسو له بیا زه چې دی نو په میډل باندې دا در کوم نوکریانې به در کوم هغه نوکري د هغه ګلزفر یې اوس دی په 2 لکه روپۍ خرڅوي تعلیم دلته نشته خلک انخلاف والی سکول موږ ته نشته د دې ځای نه واړه روان شي سکول نعمت خان کلي له ځي دا خو پسمانده علاقه ده د چا څه کرایي یا نه کرایات یې د انار کلي دا پوره اخلي بېرته ورته دغې ډډې گاړی نشته دی چې راوړي سار لاړ چې غریبانان ماښام راځي زه په خپله باندې عمر دغه وجوهاتو د وجې زما نه تعلیم پای شو دا وړي دي تاسو یې مخې ته د سکول د وجې دا دلته ولاړ دي څوک بزې ساتي څوک ګډې ساتي خو سکول ما ته نشته څومره سبق ویلي ما دا تمه پورې ویل نور نه پای شوی دی ولې د نه پاتې شو نو زما نه د دې وجې پای شو چې سکول راته نږدې و نه او اخراجات یې ډېر وو نه مې شو پوره کولی کاروبار تاسو څه کوئ کاروبارونه خو هېڅ نشته دغه دیاړي مزدوري دا کوي نو او پلار دې څه کاروبار پلار هم دا دی په کراچۍ کې دی دغه دیاړي مزدوري کوي مجبورۍ نه ستانه تعلیم مجبورۍ نه پاتې شو زما نه
کتونکو لیدونکو ډېره د افسوس خبره ده چې په دې اوسني دور کې اوس هم دغه خلک د بنیادي سهولیاتو نه محروم دي. کتونکو زما سره بابا خوا کې ولاړ دی، د سره هم خبرې اترې کوو. بابا السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی بابا؟ سید محمد مې نوم دی. او د کوم ځای اوسېدونکی؟ د دې کریوڼ اوسېدونکی، مخکې ګبري خو د کریوڼ کې اوسېدونکی. بابا دا راته ووایه څنګه چې نورو هلکانو خبرې وکړې چې آیا موږ ته د سړک ضرورت دی، موږ ته د ایجوکیشن ضرورت دی، د بجلۍ څه صورت حال دی دلته؟ بجلي خو اول شته نه، لکه په 3 څلورمه 5مه ورځ راځي او زموږ دا اوس دلته بیخي دا لین خراب دی که نه، او بجلي نه راپرېږدي او موږ دغه شیشو مشین نه دي، دغه لرې ځي زنانه هم دلته د پرده هم نه کېږي، خو استازو دغه د مجبورۍ د وجې او موږ ته ډېر د بجلۍ مشکلات دی، د سړک موږ ته نشته دی او لکه زموږ خوا ته راخواړلی موږ چې په دې سړک وشي یا په بل ځای وشي که نه. ښه بابا چې د ایمرجنسي راشي ته چې یاره موږ ته سړک نشه، بیا ورسره څه کوئ؟ بیا څه زما نوسۍ وه په روز کال هسپتال مې ولي او بیا 8 بجې بازار ته راورسېدم دلته او لکه نور دغه نه کراچۍ ته مې تلیفون وکړ، هغه بیا کور ته وکړم، د هغه نه هلکان رال نو اجنۍ په شا راوړه. ښه جوړ نیټورک هم کار نه کوي دلته؟ نه که نه، دغه هم نه کوي کله. ښه اوس د اعلی حکامونه مطالبه څه لري؟ مطالبه دا زموږ د علاقه کې د سکوب هم نشته دی، موږ ته یو کوی چېرته نشته که نه، بجلي نشته دی، کوی په بجلۍ چلېږي، خو کوی او کاږي بجلي نشته دی، نو موږ د دې ټول شیانو نه محروم. اوبه د چینو نه راوړئ که څنګه؟ اوبه چېرته یو کوي نه، خپل هم کویان شته، خو لکه کله یو وچې بل له ځو چې بل وچې بل له ځو، بس دغه اوپار دی کوي نه. کتونکو او لیدونکو تاسو د مشرانو خبرې واورېدې، یقینا چې دا اوس هم د بنیادي سهولیت نه محروم دي. دلته ایجوکیشن پکار دی چې سکولونه د خلکو ته وکړي، 200 آبادي چې کوم ده هغه دلته د سولارایزیشن سیسټم وکړي. خلک اوس هم لرې لرې پرتو سیمو له ځي، کوم وړه چې دی و چې یاره موږ یې په مشینانو باندې کوو، تکلیف دی راته. نو موږ د وابډې والا هم دغه پر زور مطالبه کوو چې دلته موږ ته بجلي بحال کړي چې دغه سهولت وشي. دغه د موجوده حکومت نه دغه مطالبه لري، سکول د ایجوکیشن د سولارایزیشن سیسټم دی چې په دغه باندې فوري عمل درآمد وکړي او د دې بچي د نورو ملکونو په شان خپل تعلیمونه کوي. د کیمرامین باچا اسلام سره شمال ریډیو. دا شمال لیډو قدرمند اوردونکو کتونکو ریپورټونه مو واورېدل وکتل. اوس د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر اخیستل په 150 روپۍ، خرڅول په 150 روپۍ او یا پیسې، کویتي دینار اخیستل په 500 روپۍ، خرڅول په 502 روپۍ 50 پیسې، سعودي ریال اخیستل په 140 روپۍ 15 پیسې، خرڅول په 240 روپۍ 10 پیسې، یوې درهم اخیستل په 240 روپۍ 15 پیسې، خرڅول په 340 روپۍ 15 پیسې. نن په پېښور کې د سرو سپینو زرو د یوې تولې نرخونه، یو توله پاسه په 1,06,950 روپۍ، یو توله پونډ پاسه په 1,19,50 روپۍ، یو توله سپین زر په 1,400 روپۍ. دا د کرنسۍ سرو او سپینو زرو نرخونه. اوس د لوبو خبرونه د شخالي سره خدایوالي د مینې وروستو. ستړی مشئ، وخت مو په خیر. د لوبو خبرونو سره د خالد یم. پاکستان سوپر لیگ ملتوي کېدلو نه وروسته د پېښور زلمي کوچ ډارن سمي لاهور کې موجود دی او خپله دوره په برپور طریقې سره انجوای کوي. نن ډارن سمي په لاهور کې د ځوانانو سره ټیپ بال کرکټ هم لوبولی دی. ځوانانو ډارن سمي اچانک په لیدلو سره حیران شوي دي او خوشحاله شوي هم دي. او 14 قومي وومن فوټبال چمپینشپ به د سبا نه کراچۍ کې شروع کولی شي. د تفصیلاتو مطابق په دغه چمپینشپ کې د ټول ملک نه 20 ټیمونو حصه اخیستې ده. د ټورنمنټ فاتح ټیم ته به 10 لکه او رنر اپ ټیم ته به 9.5 لکه روپۍ هم ورکولی شي. او زه له باجوړ شګۍ چینار کرکټ ګراوند کې نن په چینار سوپر لیګ کې د باراني کنډرو او د مینې ټیم ترمنځ مقابله وشوه. نور تفصیل ګورو د ګلاب جان دلسوز په د رپورټ کې. جی ګلاب جان د تفصیلاتو نم خبر کا. شمال راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، زه ګلاب جان دلسوز دا وخت د باجوړ سلارزو علاقه چینار شګۍ کې ګراوند کې موجود یم. دلته چې کوم ټورنمنټ انتخاب شوی دی یعنې د چینار سوپر لیګ په نامه باندې، د هغې نننی میچ د باراني کنډرو او مین 11 ترمنځ ولوبېدو.
د باراني کندرو د ټیم کپتان چې کوم دی ټاس وګاټو اول په خپل د بیټینګ فیصله وکړه په مقرره 8 اورونو کې 49 رنونه جوړ کړو او ټارګټ یې ورکو مین 11 ته 50 رن خو هغوی دا ټارګټ چې کوم دی په آخري اوور کې د 2 وکټو په نقصان باندې پوره کړو او د میچ په 8 وکټ سره وګاټو د دې مین اف د میچ عثمان وټاکل شو ځکه چې هغه بهترین بیټینګ کو ګلاب جان یوسف شمال لاډیو سلارزو چینار دا د لوبو خبرونه و د موسم حال اکرم خان سره خو د یوې وړې تمرین بعد که تاسو نړیوال سیمایز علاقايي په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدل شئ یو ځل بیا هر کله اوس د موسم په حال یو نظر د محکمه موسمیاتو د پیشنګوئی مطابق پراتلونکو 40 غنټو کې با په ضلع باجوړ او دیر کې د نری باران امکان وي د تودوخې لوړ درجه به نور لسوي کم به ووي نور به سهار په 40 منټ کم و بجې راخیږي ماښام به په پاوباندې شپږ بجې پریوزي دا د نن خبرونه نور خبرونه دپاره د شمال ریډیو سره اوسئ اوس ما اکرم خان شاه خالد او پروډوسر محمد اسم الله راکړه اجازت د الله په امان